نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمان رطول بجمع درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د حج متعلق بیان شروع کړو نن الله رب العزت موږ او تاسو له ژوند را نصیب کو نو ان شاء الله دا سلورمه جمعه به زموږ او تاسو د احرام متعلق بیان نن به د هغه احرام ذکر کوم چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم بخپل طریقه کار باندې او نبی صلی الله علیه وسلم خودلې دي او به پکې حکمتونه سدي نو هغه احرام به د ذکر کوم مونږ او تاسو چې بیت الله لزو نو په یو مقصد باندې زو د دې اصل مقصد دا د مونږ او تاسو الله لزو الته د الله رب العزت سره الته زمونږ او تاسو ملاقات نکېږي الله رب العزت مونږ او تاسو دلته کې الله دلته موجود دی او التم دی خو الته کې الله رب العزت مونږ او تاسو ته صرف هغه زګونه خي چې شاعر الله دی د الله خاص زګونه دي هغه الله رب العزت په موږ تاسو باندې ویلي چې تاسو ټول د دینه نصيحت او عبرت حاصل کړئ او د الله رب العزت معززه کوټه بیت الله ورته وای بیت په عربی کې کور ته وای نو بیت الله د الله کوټه نو دله چې زه نو پخپل شان او شوکت په نزه چې تخپل شان او شوکت حاصل کې او ځان ل ډیکوریشن ورکیو ځان خیش په یو انداز خیسته کې نه چې کم الله رب العزت حکم کړی دی د هغه مطابق پځه نو تاسو ته مخکې ما ذکر کړو چې احرام نو یو د نبی صلی الله علیه وسلم دا موجوده چې مونږ کوم احرام تړو او په کومه طریقې تړو دا طریقه مخکې نه وه مخکې به خلکو
حج او عمرو لراتلل خو کم وخت کې چې نبی صلی الله علیه وسلم د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو تاسو ته مخکې ما 45 کاله وړاندې سیرت مصطفی تاریخ ویلی دی کم وخت کې چې هجرت وشو نو نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه د هغې په مکه باندې بند شول بیا دې دوران کې جنگ احد او جنگ بدر دام وشول تاسو ته مخکې ما دا سیرت ویلی و خو بیت الله او مکه داسې ځای دی چې په دنیا کې د هر مسلمان یو خواهشي چې زه د بیت الله د مکې نه اخوا د خوانه زمو دغلته او حج او عمره هر چا خواهش لرونکي مسلمان خواهش نو نبی صلی الله علیه وسلم تاسو مخکې ما په تاریخ کې ویلو چې اشعار پس ډېر اشعار ویلې شوي دي د هغې د صفاتو متعلق کله چې دې د مکې نه هجرت کوو او بیا بار ووتو نو واپس روډ ته چې څو شمې لارې ته شو نو بیت الله او مکه ښکارېده او د سترګو مبارکه نه اوښکې به یې دی او ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورسره و غلام هم ورسره و لاره ښودونکی هم و نبی صلی الله علیه وسلم وی که چرې اے اهل مکه او کچری ز تاسو د دې مکې نه نه وسته نو زبا نو موته نو دا ذل قیده میاش تقریبا د هجرت نه 3 کاله پس نبی صلی الله علیه وسلم خوب ولید خوب ولید او احرام تړي عمره لرازي نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی تقریبا چې الله رب العزت اسانتیا راوستا عمره لزو نو پس الحلیفه کې نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه احرام اتړو 1400 صحابه ور سره دي تقریبا یا 1500 یا 1400 تاریخ 1400 لیکلی دي نو احرام اتړو به پدې کې اهل مکه ته چې کله پته ولګېده نو اهل مکه ډېر په قار وینې پرېږدو دا ګرد نه وا د اهل مکه نه خوشه څومره خلک و هغه هم تلف کړل او نبی صلی الله علیه وسلم ته د جنگ تیاری وکړه دې کې جرګه شوې ده همې تاسو ته مخکې ویلې صلح حدیبیه ورته وایي خو لهذا 2 کال پس روان کال خبره توی شوه چې څه کال به تاسو
حضرت سهل دا وخت کې کافر او بیا مسلمان شوه. دا د مکې د خلکو د طرف نه دی سربراو. د جرګه وکړه نور ډېر مخکې سرداران پکې راغلي وو خو خبره نه توی کېده نه حل کېده. بیا دې خبره حل کړه چې څه کال به عمره نه کوئ را روان کال به عمره کوئ. نبی صلی الله علیه وسلم چې بیا را روان کال عمرې ته راتو نو کله موږ استاسو سوچي په احرام کې دو صادر استعمالېږي. یو د لنګ په شکل کې استعمالېږي لنګ به ته وي او یو به صادر فزان به راچي. نور روان کال ته خبره توی شوې وه نو اهل مکه او نبی صلی الله علیه وسلم ته مکه خالی کړه او خوشا غرونه ته او خطل او سوچ داو چیرې دا خو هجرت کړي دي مسافر شوي دي او وخت بار تیر کړي ځکه خپل علاقه او خپل ارسه پریخي دي ولګ یو تند به تیری شوي نو دا به ډېر کمزوري شوي. د ټول اهل مکه دا سوچو نو الله رب العزت نبی صلی چې کله دی احرام وتل عمرې رالل نو چې کله را ورسېدل مخکې به خلکو دا اوږې پټولې په دې او صادر کې دا صادرونه ورته الله ووې ځکه چې قمیص کې اوږوانه ښکاري. طریقه کار جبريل علیه السلام ورته ټول طریقه کار وښودو او دا یو لاس او د هوګه د سړو د پاره حکم دار چې دا یو غو د لاس په ښکارا کې په احرام کې نو دای ورته راښکارا کړل سړی چې کله معلومیږي طاقت او قوت او باډي دا د انسان د اوګو نه پته لګي د دې سینې نه پته لګي د دې مخ پته نه لګي لاندې د خېټې او د لاندې اندامونو پته نه لګي خو طاقت او قوت دا د انسان په اوګو په لاسونو پسې لګي. نو رب ورته ووې چې دا اوګو د لاس ورته راښکاره کوي ګو لاس ورته راښکاره کړل. جبريل علیه السلام ورته د احرام چل وښود نبی صلی الله علیه وسلم ته چې احرام به داسې انداز کې تړئ. بیا چې کله عمره کېدله چې عمره کېدله نو مونږه او تاسو که سوچي طواف چې مونږ او تاسو کوو نو په اولني چکر کې څوک حج لتلی یا عمرې لتلی د بیت الله نه چې دی و چکر وای دا و چکر یو طواف نو دې بل اولنې درې چکر دا لک دې بتا انداز جوړې د منډي بنوي خلاصونه بوي زمونږ یو سیاسي مولا دی هغه عمرې لتلی
نو اولنې انداز خو به ته داسې انداز کې چې منډه وې انداز به جوړې چې لاسونه به وې نو ما ته یو ملګري هغه ویډیو راښکاره کړه ما ته دومره وایي هلته هم تکبر کوي لګیا دی زموږ په ذهن کې دا خبره لږه شوي چې دا مالداره خلک او دا اوچت خلک ټول متکبره دي ما یې د الله بنده ما دا د عمرې او د طواف حصه دا منډه به وې دا شکل به جوړې دا لاسونه به جوړې په دې الله خوشحالېږي نو الله رب العزت ځکه چې اهل مکه خو چک چاپېره ناستو په غرونو ورته سیل یې کوو نو چې کله دې عمرې له رالل او طواف یې کوو نو اولنې درې چکرې په دې چکرو پسې هم ګورې لوی تاریخ دی ښه څنګه به چې تاسو ته په دې په احرام پسې دا څلور جمعې بیان وکړو چې شاته بس ډېر بیک ګراونډ دی دغه شانتې هر احکامات چې څومره دي هغه شاته غټ بیک ګراونډ دي لوی تاریخ پسې نو الله رب العزت ورته وویل چې شابه د اولنې چکرې دا به د منډې شکل اختیار کوي او لاسونه به وهي او یو متکبره انداز به اختیار کوي ځان به چالاک چالاک کوي نو مونږ او تاسو چې اوس دا اولنې درې چکره کې د دې منډې دا شکل اختیارو او دا اوګه ښکاره کوو دی بس دغه تاریخ شاته پروت دی د خلکو ته دا ښکاره کړل چې ګوره دی د الله د دین دپاره تلي خو ګوره کمزوري شوي نه دي ښه طاقتمن شوي دي ښه خوراکونه یې کړي دي او صحتمند شوي دي او لوی جهادونه یې کړي دي تاسو یقین په الله وکئ په دې خپلو سترګو به تاسو د هر څه وینئ څوک چې د الله په دین کې خپل تکل دپاره روان شو خپل کې دي دې سره د الله امداد شامل شي او د نعمتونو حد به الله کراس کوي یو پیره ز خپل باندې د غلط لمه د ریونټا اجتماعه نو چې دلته د پیښور نه په غاړه کې سواره شو تر هغه ځای پورې ټول خوراکونه کړیو نو چا بل پلان کې کرام کړی ما وته سي غب کې ما دا ټول د خوان زندگی دا نو لہذا نو دی خو د الله د پاره د ارسه کړی دي دا هجرت او د ارسه خپل اهل او بیال او بچی دا پریخیو نو الله رب العزت د دیو امداد وک نو دای د خلکو ته اوخه د ورسته معاشره ته د خودل تر قیامت پوری دا سلسله روانه ده دی پس یو بیک گراوند یو بیان دی چې ګوره د الله رسول کمزوری شوی نه و صحابه کمزوري شوی نه و خطا قاتمن شوی او اهل مکه ته مو خودل او دا عمل الله رب العزت ته ډیر محبوب شي نو تر قیامت پورې دا عمل په موږ تاسو باندې عملی کو
چې احرام تړئ نو داسې به تړئ لا اولنی چکر چې وای د بیت الله نه نو په هغې کې به تاسو داسې انداز اختیاروئ په دې الله خوشحالیږي دویمه مونږ چې دا احرام تړل الله رب العزت ته جامع وباسي جامع به لرې کې په حج او په عمره کې نو دې کې موږ تاسو ته لوی نصیحت دی چې تا دا 2 څادرې واچولې ګره دا ستا کفن دی دې کو ګوره لوی شاته حکمت دی تو ګوره الله تعالی روان یې رب سره به ملاقات کیږي نو الته کې الله رب العزت بهترین عمل کم دی چې عاشقانه عاشق او معشوق معشوق ته عاشق په هغه انداز کې ښایسته ښکاري عاشق په ځان نه پوهیږي عاشق اکثر ګندی ځان ته سوچ نه نو دلته کې عاشقانه انداز مونږ اختیار کو چې سر نم ټوپه اخوا کړه سرتور سر کپڑے لري خپې خپل خپې عمره کې خلک آسانتیا وي بیت الله شریف نه طواف کولو صفا مروه کې منډه وال دي سنت عمره مقام ابراهیم کې 2 رکعات اموز کول دي دا ټول عمره شوا او حج کې بیا لږه سختی وي حج کې 15 ورځې ټوټل د حج دي تاسو ته ما ویلو چې فرایض پکې 3 دي نو په حج کې چې ته څومره دوړو بوړو والی او چې دوړې در باندې لګېدلې او سر دې په دوړو ګندی نو ګوره معشوق ته خپل عاشق صفا خوند کوي او الله رب العزت ته اوس دلته کې دا خپل عاشق چې کوم دی دا ورته په داسې حال کې خوند ورکوي چې زما عاشق زما د پاره ځان په دوړو کې ګنده کړی په خپل خپې ګرمي نه ګوري نور لاندې چپړې وي خو دغه ښکاري او سره بربند او نور حاجیانو ته پتره چې 100 کال ته راشه دا ګرمي به انتهایی نو عزتمندو مونږ چې هر عمل کوو دا به د الله دپاره کوو دې عرض کې لوی حکمت عملي ده چې دا شي خالص د الله دپاره او الله رب العزت تاسو د عمل قبول کړي نو ان شاء الله را روانه جمعه تاسو ته بیا د حج په 3 قسمه ده حج قران حج تمتع حج افراد دغه ورته به ان شاء الله بیان کوم الله رب العزت ما تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب او الله رب العزت موږ ټول مسلمانانو ته دا سعادت را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب